بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو د فاټا د قبایلي سیمې د اصلاحاتو یو غلغله د ډېرو ورځو نه روانه ده او په هغې باندې وخت په وخت موږ په خپل دغه پروګرام کې خبرې اترې هم کړي دي. یو وخت داسې راغی چې د فاټا د پاره دغه کومه کمیټي چې جوړه شوې وه هغه کمیټۍ کار وکړو. بیا هغې کمیټۍ خپل سفارشات پیش کړل او داسې ګمان را پیدا شو چې ګني بس اوس د فاټا د اولس مسلې هغه حل کیدونکي دي او مشکلات ختمېدونکي دي او دغه کم اصلاحاتي پیکج چې ورکړی شوی دی یا کم سفارشات ورکړی شوي دي بس هغه نافذ کیدونکي دي. یو خو دا وشوه چې په دغه اصلاحاتي پیکج کې یا سفارشاتو کې کم ټایم فریم ورکړی شوی هغې طرف ته چا توجه ونه کړه یا حکومت دغه خلکو ته یو امید ورکړی او بس د فاټا اولس وی چې ګنې بس خبره ختمه ده. هغې سره دا یو تاثر را پیدا شو چې فوري طور به د FCR د هغې به خاتمه وشي او بل تاثر دا و چې فاټا قبایلي سیمه به اوس د خیبر پښتونخوا حصه جوړه شي. خو داسې ونشوه او هغه معامله وځنډولې شوه یا د حکومت چې کومه دعوه ده چې هغوی یو ټایم فریم ورکړی دی او هغه ټایم فریم کې به ګریجولي هغه عمل باندې به عمل کیږي دغه سفارشاتو باندې او په مزه به دغه عمل د فاټا د اصلاحاتو دا مکمل کیږي. یو وخت پکې داسې هم راغی چې حکومت اعلان وکړو چې را روان الیکشن یعنی د کال 2018 په الیکشن کې به په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دغه قبایلي سیمې ته سیټونه هم ورکول کیږي خو د هغې هم اوس څه پته نه لګي. د دې سره سره یو مؤثر آواز هغه دا هم راغی چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې ضم کولی شي نه بلکې یو جدا صوبه دی هغه جوړه کړی شي ځانګړې صوبه دی وي. په دې باندې اختلاف هم را پیدا شو او نن ویل کیږي چې دغه اختلاف په دغه سفارشاتو باندې عمل هغه په ځای ودرولی دی. څومره حقیقت دی په دې کې چې آیا دغه مخالفت دغه سفارشاتو باندې عمل ودرولی دی که نه د حکومت نیت بدل شوی دی یا نور څه فني او ټکنیکي مشکلات دي. د دې سره سره بیا وخت په وخت حکومت هغه ایشو کابینې ته راوړه بیا کابینې په هغې باندې خبرې وشوې. اوس ویل کیږي چې یو بل هغه به قومي اسمبلی ته راوړلی شي پارلیمنټ ته او د هغې له لارې به منظوري اخیستې شي. د دې سره سره یو خبره چې پکې نوې دا راغلې ده چې یو چیف آپریټنګ افیسر هغه به مقرر کولی شي. د دې سره سره د رواج اکټ خبره پکې هم کولی شي او بیا نن په اسلام آباد کې د عوامي نیشنل پارټۍ د سوري د لاندې یو آل پارټیز کانفرنس د هغې انعقاد هم وکړی شو. دغه کانفرنس کې خبرې اترې څه وشوې یا د دې نه وړاندې چې موږ کومې خبرې وکړې چې د فاټا اصلاحاتي عمل سفارشات په هغې عمل کې رکاوټ څه دي څوک دي او دغه عمل به څنګه ترسره کیږي دغه نن زموږ د پروګرام موضوع ده او په دې موضوع باندې خبرو اترو دپاره موږ سره چې نن په سټوډیو کې کم میلمانه شریک دي په هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري او په صوبایي اسمبلی کې د پارټۍ پارلیماني مشر سردار حسین بابک صاحب موږ سره شریک دی. سردار حسین بابک صاحب تاسو ته هرکلی وایي. مهرباني. د دې سره سره د جمعیت علماء اسلام قبایلي سیمې جنرال سیکرټري مفتی اعجاز شینواري صاحب هغوی موږ سره شریک دي. مفتی صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. یو بل د دغه معاملې سره تړلې جماعت پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د هغې سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ صاحب هغه به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکیږي او د دغه ناستو میلمنو سره به موږ په دې اړه خبرې کوو. خو څنګه چې وړاندې موږ عرض وکړو چې نن په اسلام آباد کې د عوامي نیشنل پارټۍ د سوري د لاندې یو آل پارټیز کانفرنس د هغې انعقاد وشو. دغه کانفرنس یوه اعلامیه هم جاری کړې ده او په دغه اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې دا آل پارټیز کانفرنس د فاټا د اولس دپاره آئیني او جمهوري حقونو د هغې برپور حمایت کوي. بیا په هغې کې یو 15 مطالبې شوي دي چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې آئیني طور ضم کړی شي چې هغه د صوبې حصه جوړه شي. بل دا دی چې په فاټا کې د FCR هغه د بالکل ختم کړی شي
او باضابطه هلته د عدالتي نظام قایم کړی شي او د هغې دایره کار هغه د پیښور های کورټ هغه د وګرځولی شي. د فاټا د عوامو ټول قانوني آئیني او بنیادي حقوق انساني دا د هغوی ته ورکړی شي. د فاټا د ترقۍ دپاره د 10 کلنه ترقیاتي منصوبه جوړ کړی شي او بله دا ده چې فاټا ته د یعنې قبایلي سیمې ته د په صوبایي اسمبلۍ کې باضابطه نمایندګي ورکړی شي. دا دغه اعلامیه ده چې د دغه آل پارټیز کانفرنس ګڼ شمېر شریکوالو په دغه اعلامیه شرکت کړی دی. دا کانفرنس په دې لحاظ سره هم اهم دی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ضم کېدو 2 مخالف جماعتونه او د دغه جماعتونو سربراهان یعنی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هغې په دغه APC کې شرکت هم وکړو، تقریرونه هم وکړو او خپل موقف ډېر په وضاحت سره پیش کړو. خو هغوی په دغه اعلامیه باندې لاسلیک او دستخط نه دی کړی. ولې نه دی کړی؟ د هغې په اړه به هم موږ دلته ناست مفتي اجاز صاحب سره خبرې کوو. خو دغه د دغې کانفرنس د آل پارټیز کانفرنس د هغې اهمیت ښکاره کوي. په دغه کانفرنس نه وروستو د دغه مشرانو سره زموږ همکار هغه خبرې اترې کړي دي. راځئ د دغه مشرانو خبرې اورو او د هغې نه وروسته به بیا ناستو مېلمنو سره خبرې اترې کوو. په کار ده چې په اخلاص په ایمانداري دا اعلان وکړي چې فاټا د خلکو ده، و ایجنسۍ دي، قبیلې معلومې دي، بیشونه یې معلوم دي، زندګي معلوم دي. د فاټا اصلاحات به د فاټا د ولس په مرضي کې ته ټول آئین دغه په غاړه کې اچوې 250 آرټیکلز تپوس نه کوي. یوه لاره دا ده چې ریفرنډم وشي د فاټا د ولس چې د فاټا ولس کوم څه غواړي هغه به زنجور صاحب هم مني، هغه فضل الرحمن هم مني، هغه به ته هم مني، هغه به زه مني. جمهوریت کې په کور کې دنده اختلافي او بهر هم اختلافي. د خدای په نوم یو شو، خلک د خدای په نوم یو کېږي، یا نو ته په سیاست څنګه یو کې نن ایله دغه وشو کې بنو په پریس ریلیز کې ستا خیالې نو ویلي دي چې ټولو پولیټیکل پارټو سره موږ کېنو، پارټو سره به په سلام اصلاحات باندې یو موف جوړو چې څه د اکثریت فیصله شو بس هغه به فیصلې. ما خو خپل موقف په تفصیل سره بیان کړ. هر یو تجویز چې وي زه وایم د هغې په منلو کې زور او په هغې په منلو کې جلدي دا مناسبه نه ده. دا خبره بحث ته پرېږدی او یو اتفاقي رایې ته چې ورسو دا خو یک طرفه یو قرارداد پاس شي. هغې سره خو بهر هم د فاټا عوامو اتفاق نشته جي او مخکې هم دغه قراردادونه پاس شوي دي خو عوامو کې پذیرایي ورته نه ده میلاو شوی جي. نو په دغې حوالې سره یو یک طرفه قرارداد ده، موږ خو ډیبیټ دپاره رالو، خپل موقف مو ورکړي. جی ګرانو کتونکو په آل پارټیز کانفرنس کې د شریک مشرانو او د هغې میزبان اسفندیار ولی خان، بیا محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن خبرې اترې تاسو واورېدې. او که موږ وګورو د جمهوریت هغه حسن چې ویل کېږي، یقینا چې اختلاف هم وشو، اختلاف رای هم وشوه، خو د هغې د خبرو نه یو امید هم ښکاره کېږي او دا ویل کېږي چې یاره د فاټا فیصله د فاټا ولس وکړي. دغه شان اسفندیار ولی خان صاحب هغه ووایي چې یاره کینو به بار بار به کینو، خبرې اترې به کوو. او مولانا صاحب هم ووایي چې خبرې پکار دي، مباحثه پکار ده او د هغې نه وروستو یو مقصد ته او یو نتیجې ته به رسیږو. بهرحال دا خو د دغه مشرانو خبرې وي او د دغه آل پارټیز کانفرنس نه وړاندې هم وخت په وخت په دې باندې خبرې اترې شوي دي. د ټول ناول راځم سردار حسین بابک صاحب ته. سردار حسین بابک صاحب د آل پارټیز کانفرنس میزبان عوامي نیشنل پارټي و او که موږ وګورو نو ما سوا د پاکستان تحریک انصاف نه تقریبا ټولو جماعتونو په سره شکل کې خپله نمایندګي هغه رالیږلې وه او هلته شریک وو. په یو داسې وخت کې چې په دغې آل پارټیز کانفرنس نه وړاندې د فاټا په هکله ډېرې زیاتې خبرې اترې شوې وې، ډېرې ستغې سپورې هم شوې وې. نن تاسو یعنې داسې ښکاري چې یاره ډېر وخت پس عوامي نیشنل پارټۍ په دې عمل کې دلچسپي واخیسته. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې کوم آل پارټیز کانفرنس و د پاټا د شاملېدو په صوبه کې په هغې موضوع باندې ټول سیاسي جماعتونه یا مشران یا د هغې نمایندګانو چې شرکت وکړو. اولنی خو ستاسو دا خبره چې ډېر وخت پس بلکل موږ خو دا خبره ظاهره خبره ده عوامي نیشنل پارټي یوه جمهوري پارټي ده، په مهذبه لاره، په جمهوري لاره، په یو پرامنه لاره خپل سیاسي موقف چې دی
یا د خپل حقوقو دپاره جدوجهد چې دی هغه په هغې موږ یقین لرو او د هغې دپاره عوامي نیشنل پارټي لګیا ده په عمل کې په ګراونډ باندې خپل کار چې دی هغه کوي. تاسو ته به یاد شي چې دا اولنی آل پارټیز کانفرنس نه دی. عوامي نیشنل پارټۍ په صوبایي اسمبلی کې هم قرارداد پیش کړی دی. عوامي نیشنل پارټۍ په قومي اسمبلی کې هم او په سینټ کې هم په دې بحث شوی دی. فاټا سیاسي اتحاد چې کوم د ټولو سیاسي ګوندونو علاوه د دوو سیاسي ګوندونو چې جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ فاټا سیاسي اتحاد اوس موجود دی چې په هغې کې جماعت اسلامي هم شامله ده، پی ټي آی هم شامله ده، مسلم لیگ هم شامل دی، قومي وطن پارټي هم شامله ده، پیپلز پارټي هم شامله ده، عوامي نیشنل پارټي هم شامله ده. ټول سیاسي ګوندونه علاوه د دوو سیاسي جماعتونو چې هغه پکې شامل نه دي او د هغوی خپله رای مختلفه ده په دې حواله باندې. د فاټا سیاسي اتحاد د لارې هم چې کوم احتجاجونه شوي دي پورامن عوامي نیشنل پارټۍ د ټولو نه سیوا په هغې کې برخه اخیستې ده، هغې کې درنه ورکړې ده، هم عوامي نیشنل پارټۍ په هغې کې برخه اخیستې ده. یعنی د فاټا د شاملېدو په حواله باندې خو یو ډېر واضح موقف دی او دا د پښتنو بدقسمتي ده، د قبایلي سیمې د خلکو بدقسمتي ده چې 80 کاله د دې وطن د ازادۍ وشو 80 کاله او په 80 کالو کې هلته عدالتي نظام نشته، هلته پاکستان آئین چې دی آئین هغه هلته لاګو نه دی. د قبایلو خلکو ته انساني چې کوم آئیني یا چې کوم جمهوري حقوق دي هغه ورته حاصل نه دي. هلته د اف سی آر قانون ظاهره خبره ده موجود دی. نو ظاهره خبره ده دلته خو باقي خو یو جماعت سره په دې خبره اختلاف نشته ځکه چې د هغوی په دې خبره اختلاف د سره نشته چې فاټا دې په صوبه کې ضم شي یا دې شامله شي. دا دوه سیاسي جماعتونه چې اختلاف کوي ګوره سوال دا دی چې دا نظام د فاټا دپاره که ښه دی بیا خو پکار دا چې باقي پاکستان دپاره هم دغه نظام مطالبه وشي. سوچ تاسو وکړه چې یونیورسټۍ هلته نشته، روډونه هلته نشته، یعنې څه ته چې بشري حق وایي بشري آئیني د ووټ تقدس هلته پامال دی. ولې مثال په صوبایي اسمبلی کې د هغوی نمایندګي نشته؟ دا خو یو سوال دی که نه. دا جوازونه پیش کولو او دا دلیلونه پیش کول چې په دې ریفرنډم پکار دی. نو کاشف صاحب د کامن سنس خبره ده چې په دې وطن کې څومره سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د دوو ګوندونو نه علاوه ټول ګوندونه چې دي هغه د دې خبرې په حق کې دي چې دا فاټا دې شامل شي. دا ریفرنډم نه دی. مفتی اجاز شینواري صاحب تاسو د جمعیت علماء اسلام د قبایلي سیمې جنرال سیکرټري او خبره بره دغه ځای نه شروع کړو کوم ده کې چې بابک صاحب ختمه کړه که چېرې موږ د جمهوریت خبره کوو، موږ د عوامي د اکثریت رای خبره کوو او د جمهوري عمل خبره کوو، نو یو خو څنګه چې بابک صاحب وویل چې یاره ګڼ شمېر سیاسي جماعتونه هغه د دغې خبرې حمایت کوي. بل خوا که موږ وګورو د فاټا نه منتخب سیاسي قیادت هغوی هم دغه غواړي چې د فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ضم کړی شي. بیا څه وجه ده چې جمعیت علماء اسلام په خصوصي توګه باندې د دغه اصلاحاتي عمل یا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو مخالفت کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاسو هم او د مشرق ټي وي هم ډېره شکریه چې موږ هم راوغوښتو او د خپل موقف د پیش کولو موقع مو راله راکړه. نن واقعي بابک صاحب او د هغوی پارټۍ یو کوشش کړی یو منډه ترړی وهلې وه د پارټۍ په مسله باندې، خو په هغې باندې د تبصرې نه مخکې به زه د بابک صاحب خبره چې په کوم ځای باندې پاتې شوه چې ټولې پارټۍ او ټول جماعتونه په دې باندې متفق دي او موږ مخکې هم قرارداد هم پاس کړی، قومي اسمبلی کې هم بحث کړی دی او دا ټولې خبرې هم سره کړي دي چې انضمام دې وشي. نو زه ډېر په ادب سره د بابک صاحب نه دا تپوس کوم چې دا مسله د عوامي نیشنل پارټۍ یا د سرحد اسمبلی یا د نورو سیاسي جماعتونو ده او که دا د فاټۍ د عوامو ده. ما ته د یو جماعت په شمول د ان پي په شمول د جماعت اسلامي د ټولو جماعتونو څوک دې دا ثابته کړي چې هغوی دې سره په دې مسله باندې قبایلو سره هم مشاورت کړي. په شمول د دې نن چې کوم د آل پارټیز کانفرنس شو په دې کې ټیک د خلکو خبرې وکړې، موږ مشرانو هم پکې وکړې، نورو خلکو هم وکړې، خو هیچا هم چې کوم د جمعیت علماء اسلام موقف دی چې په دې مسله باندې د قبایلو نه رایه واخیستلی شي، د هغوی نه دې تپوس وکړی شي. او زه به یو بله خبره وکړم، دا کمیټي چې ګرځېده په ټولو ایجنټسو باندې او هلته کې د فاټا د ولس سره خبرې اترې کولې، د هغې سره مشاورت کوو، نو دغې تاسو یو وسیعتر مشاورت نه شئ؟ زه دا خبره چې دا اوس دا بحث شروع دی چې د قبایلو آئیني حیثیت څه د دوی مستقبل، زه دا هم د قبایلو خلاف یو سازش ګڼم.
دا چې د قبایلو مسایل دا سره دي نه. د قبایلو مسایل څه شی دی؟ قبایل بې کوره دي، کورونه یې وران دي، IDPs دي، د بدامنۍ شکار دي. آئین د فاټا د ولس فی الحال عام ده. هلته ده چې کله زه بې کوره یم، ما اول مسله ده چت ته، چې زه کله بې دره یم، ما اول مسله د وطن ده چې ما ته اوبه نشته، ما ته د هغې ما سکول وران دی، ما چې کوم دی هسپتال نشته. نو اوس دوی ما ته دا وښیي چې د پاکستان د آئین د کوم شق مطابق یا په فاټا باندې د لاګو کوم قانون مطابق زما بحال کول دا ممنوع دي، زما سکول جوړول ممنوع دي، زما سړک جوړول ممنوع دي. دا خبرې خو موږ له دوی بالکل شاته کړي. ما اوس د ټولې فاټې دوره وکړه، هلته دا مسایل نشته چې زه پښتونخوا حصه یم که د فاټې حصه یم که زه د پاکستان حصه یم که د افغان. هلته مسله دا ده چې زه بې کوره یم، ما چت وران دی، ما چې کوم دي د بدامنۍ ښکار یم. هلته چې زه د کور نه راوځم په چوکو باندې مې وهي دا خلک، هلته چې کوم د یو دماکه وشي دا ټول کله راجمع کي په زور او په جبر. ما ته دا مسایل دي، ما ته د امن و امان مسله ده. زه بې کوره یم، زه په ډیګ خان، په پنجاب، په پېښور، په دې ځایونو کې پروت یم. دا مسله څوک ولې نه کوي چې دا خلک اوس نن سبا 50% خلک د خیبر ایجنسۍ نیمه ایجنسي دا چې کومه د پېښور کې پرته ده، ورکزي 50% خلک بهر پراته دي، مسعود او وزیر دا ټول په ټانک او په ډیګ خان کې دا مسله څوک نه کوي. دا وایي دا د صوبې حصه ده که څنګه؟ نو زه دا وایم چې دا بحث څېړل لکه څنګه چې جنګ په موږ باندې دا د یو منصوبې مطابق مسلط کړی شوی و، نو دغه رنګې دا هم په موږ باندې مسلط کوي. چې اوس هغه اصل خبره چې زه تپوس وکړم چې زه د خلکو ولې ووهلم، ما کور یې ولې وران کړ، زه یې ولې بېداره کړم، ما سکول جومات حجره دا ولې وران کړی. دې تپوس ته مې نه پرېږي. ما ته وایي چې تا مستقبل به سي، ما مستقبل دی ارسي، ما حجره دی جوړه شي، ما کور دی جوړ شي، زه د خپل کور ته واپس شم. چې کله زه خپل کور کینم زه به په خپلو کې صلاح وکړم. موږ د جرګو خلک یو، د مرکو خلک یو، د افهام تفهیم خلک، موږ به بیا یو صلاح وکړو. دا موقع موږ له ولې دا خلک نه راکوي؟ تاسو نه ګڼئ چې دا څومره مسلې چې تاسو ووایي چېرې خلک وهلی کېږي، خلک اجتماعي طور وهلی کېږي، دا هم د دغه قانون چې دا کوم FCR ورته ویل کېږي د هغې لاندې دا کېږي؟ نه نه نه، دا نه د FCR وجه ده، نه د آئین پاکستان وجه ده. دا زمونږ بدقسمتي ده، زمونږ د ملک چې کوم اعلی چارواکي دي، حکمرانان دي، چې هغې ته هېڅوک ګوته نشي نیوی او هسې چې کوم دی اخوا دیخوا غیر ضروري طرف ته اشارات کوي. اصل مسله دا ده چې دا فاټه چا خرابه کړه. موږ ته د دې تپوس حق نشته. موږ د امن، موږ د جرګې، موږ د ترقۍ، موږ د خوشحالۍ خو مثالونه ورکول کېدل چې کله 9/11 وشو، د هغې نه وروستو دا ټوله بدامني دا چا پېښه کړه. اوس چې زه دا تپوس جوګه ګرځم، ما ته دا شی مخې ته راواچي چې یاره تا مستقبل څه دی، ته په صوبه کې، زه په صوبه کې نه، زه هر ځای کې. جی ګرانو کتونکو، مفتي اجاز شینواري صاحب وایي چې د فاټا د ولس بنیادي مسله او ترجیحي مسله هغه دې وخت کې آئیني حیثیت ورکول نه دي، بلکې د هغې کور، د هغې چت، د هغې د اوبو مسله او د هغې بنیادي مسایل دي. هم دغه خبرو باندې به د سردار حسین بابک صاحب رایې اخلو، خو د هغې نه وړاندې یو وړه شان دمه کوو او بیرته راځو. موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو، پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی وایو او بریک نه وړاندې د مفتي اعجاز شینواري صاحب خبرې تاسو واورېدې. سردار حسین بابک صاحب طرف ته ځو، خو د هغې نه وړاندې یو بل زموږ د پروګرام سره کې شریک کېدونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ صاحب موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریک دي. السلام علیکم کاکړ صاحب. کاکړ صاحب، تاسو ته پروګرام پښتنه کې هرکلی وایو او پښتنه به تاسو نه دا یي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي که موږ وګورو بد حیثیت جماعت په قبایلي سیمه کې موږ ته چېرته د هغې سیاسي سرګرمۍ په نظر نه راځي، نه چېرته داسې په لنډ وخت کې موږ اورېدلي دي چې محمود خان اچکزۍ صاحب د دغه سیمې دوره کړې ده، خو نن په حکومتي سطح هغه خپل حیثیت هغه استعمالوي او د فاټا حوالې سره چې کومې فیصلې کېږي داسې ویلي کېږي چې په هغې کې رکاوټ جوړېږي. څه ګڼئ تاسو؟ وروره دا ستاسو کوم سوالونه دي دا خپله سوالیان نښانې دا څه کوم سوالونه کوي دا زموږ د مخالفینو سوالونه دي پرې کوي، خیر زه به جواب درکړم. ګوره خبره دا ده زرداري صاحب هم فاټا ته نه دی تللی، جی نه بلاول بټو تللی دی، نه نواز شریف تللی دی، جی او نه چندیار خان ولی خان صاحب تللی دی، جی
دا ستاسو د نه مولانا عبدالرحمن تللی دی، نه مولانا سمیع الحق صاحب تللی دی، جی نه د ایم پی ایم والا تللی دی، نه چودھری برادران تللی دی، البته محمود خان اڅکزی تللی دی. جی محمود خان اڅکزی چې دی هم خیبر ته تللی دی، هم وزیرستان ته تللی دی. په دې ته ځان خبر کوي واره ستا د معلوماتو دپاره. جی جی او دویم دا دی چې محمود خان اڅکزی د او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې ده دا د پاچا په ریفارم کې خنډ نه دی، رکاوټ نه دی. جی زموږ په د پښتونخوا پارټۍ د منشور برخه ده د 23 کالو نه چې پاچا کې د اف سی آر ختم شي. بل د یوې پارټۍ په منشور کې تاسو بیان کړه نن د 20 کاله مخکې 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې دغه پارټۍ په منشور کې دا سته چې اف سی آر د ختم شي. جی لہذا موږ اف سی آر ختم کول غواړو، دا زموږ د منشور برخه ده. موږ پاچا خود مختار غواړو. جی پاچا په کشمیر ازادۍ، پاچا به د ملک دپاره قرباني کوي، پاچا به د روسیانو خلاف، د ناټو د فورسز خلاف د پاکستان یو قسم د جنگ هغه تخته به وي. مګر پاچا به خپل ایگزیکټیو نه لري، پاچا به خپل منتخب وزیر اعظم نه لري، پاچا به خپل منتخب گورنر نه لري، پاچا به خپل سیکریټریټ فینانسي کې به برخه نه لري، پاچا به یو معاشي پیکیج نه لري، پاچا به یونیورسټیانې میډیکل کالجز نه لري، پاچا به روډونه او اګریکلچر او پاچا چې دا هغه به صنعت نه لري. جی موږ نن هم وایو چې اف سی آر د سار ختم شي، د پاچا نوم د پښتونخوا کېښول شي، منځنۍ پښتونخوا یا بله پښتونخوا، پاچا د ولس د اختیار ورکول شي. دا څوک وایي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې ده دا پاچا کې ریفارم نه غواړي. البته چې کومه کمیټۍ وه دا کمیټۍ د ریفارم دپاره او دا د دې دپاره نه اوس دا په خیبر پښتونخوا کې پاچا مرج کې پاچا ځم کې نه دا د پارلیمنت اختیار دی، نه دا د صدر اختیار دی، دا د پاچا د ولس اختیار دی. عثمان کاکړ صاحب ولس څه غواړي هغه پکار. عثمان کاکړ صاحب چې کله دغه کمیټې کار کو د فاټا دورې کولې هلته د خلکو سره مشاورت جوړ کو یا د هغې نه لږ وړاندې چې د دغه کمیټې تشکیل کېده په کار نه و چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دغه کمیټې تشکیل باندې اعتراض کړی وي، د دغې په ساخت باندې ګوتې پورته کړې وي چې کله کمیټې کار وکړو سفارشات یې پیش کړه د هغې نه وروسته اعتراض راغی. ګوره کاشف وروره خبره دا کمیټې د ریفارم دپاره وه، دا د مرګ دپاره نه وه. دا خو ګرد مرګ د پاچا ولس هم په دې دغه اوس دا ریفارم راولي، اف سی آر به ختم کړي، دا به وکړي، ها کار به وکړي، دا کار به وکړي. مګر دوی ولاړو ریفارم یې پرېښولی لکه ضیاءالحق خان. که تاسو موږ اسلام غواړئ نو زه د پاکستان صدر یم. پاچا کمیټې هم دا عمل وکړي او دا غلط عمل وکړي. که نواز شریف و دا کمیټې جوړه کړي که غلط کار یې کړی و، که مسلم لیګ نون جوړه کړي که دا کار یې غلط کړی و. پاچا د ریفارم دپاره و، دا د زرداري صاحب په وخت کې واره پاچا ریفارم کمیټې جوړه شوله. بیا هغوی خپله په پارلیمنټ کې وویل چې موږ ریفارم کولی او موږ ته دغه د اسټبلیشمنټ لخوا دا خبره راغله تاسو به دا نه اعلانوئ. نو لہذا دا د ریفارم دپاره وه، دا د دې دپاره نه و د پاچا مجموعي حیثیت څه دی دا بدل شي. موږ یې پرون هم ریفارم غوښتی، نن هم غواړو. سار دې علاقې پر کومو خبرو باندې اتفاق رایې سته، پر دا اتفاق رایې د ټولو پاچاو د ټولو پاچیانو دی چې اف سی آر ختم کړي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي څه ګڼي چې که چېرې فاټا او قبایلي سیمه په پښتونخوا کې راګډه شي نو نقصان به څه وي؟ که چېرې فاټا په پښتونخوا کې راګډه شي نقصان به څه وي؟ ګټه به څه وي، فایده به څه وي. د پښتنو وحدت ته تقویت میلاو نه شي. د پښتنو وحدت غواړو، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پښتنو وحدت غواړي.
مګر اولار د پنجاب کې زموږ وطن یې وړی دی اټک میواري په کار په خیبر پښتونخوا ګډه کوو یو کار په جنوبي پښتونخوا 12 ضلعې دي نیمه آبادي ده د بلوچستان 80,000 مربع کیلومتر ځمکه راځي هغه کې ګډه کوي واره عثمان کاکړ صاحب موږ سره په لاین باندې تاسو اوسئ سردار حسین بابک صاحب خبره یا کوم دیوه خبره یا کوم جی جی کاشفه جی جی یوه خبره یا کوم جی خبره دا د نن د پاټا په مردشماري باندې ټول پاټیان ګډ خاموش دي جی پاټا آبادي 1.5 کروڑ انسانان د 50 لکه کړي دي پر دې باندې ټول خاموش دي د دې سرویسز تعلق لري بجټ مهمه نقطه عثمان کاکړ صاحب تاسو پورته کړه په لاین اوسئ سردار حسین بابک صاحب طرف ته ځم بیا تاسو ته مقدر کوم سردار حسین بابک صاحب دوه خبرې ډېرې مهمې عثمان کاکړ صاحب هغوی په ګوته کړي یو دا چې کومه کمیټي جوړه شوې وه دا د ریفارمز د اصلاحاتو دپاره جوړه وه زم کېدو فیصله دا د هغې مینډیټ نه و او دویمه کومه خبره چې هغې نشاندهي وکړه چې یاره نن مردم شماري چې شوې ده او بیا د فاټا د اولس یا د سیاسي جماعتونو دعوې وي چې هلته 2 کروڑه خلک دي 1.5 کروڑ خلک دي او اوس چې کوم فګرز راله وایي په دې باندې سیاسي جماعتونه خاموشه دي څه وایي بالکل ګوره مولانا صاحب مفتی صاحب چې کومه خبره وکړه چې د فاټا را مسله چې د سیاسي جماعتونو مسله نه ده د فاټا مسله ده ما ته داسې ولګېده چې په آئیني توګه باندې خو فاټا د پاکستان برخه نه ده جی په جغرافیایي توګه باندې خو دا فاټا چې ده د پاکستان برخه ده او په پاکستان کې چې څومره مذهبي او سیاسي جماعتونه دي زه به ANP رستو ووایم مسلم لیگ پارټي ده د ټول ملک په سطح پارټي ده جی ته نن هم د خپل ټلویزیون نه د فاټا ارګنایزر میلاو که څنګه چې دا د فاټا ارګنایزر د جمعیت میلاو کړی دی چې هغه څه وایي چې مرجنګ پکار دی که مرجنګ نه دی پکار دا په ټول ملک کې یو پارټي ده د PTI د فاټا ارګنایزر یا صدر میلاو کا نو هغه به تا ته وایي چې انضمام پکار دی د پیپلز پارټي چې د ټول ملک پارټي ده په فاټا کې د هغې ارګنایزیشن دی چیرمین یا صدر میلاو که هغه به وایي چې پکار ده د مولانا سمیع الحق صاحب پارټي چې په ټول په پاکستان کې ده په فاټا کې دغه ارګنایزر میلاو کا هغه به وایي چې انضمام پکار دی قومي وطن پارټي چې ډېره لویه پارټي ده د ټول ملک په سطر ظاهره خبره ده ته په فاټا کې د هغې ارګنایزر میلاو کا نو هغه به وایي دا بر فاټا جی دا بر پېښور یا د مردان دا بر فاټا نو سوال دا دی چې که خلک خپل دلیل لا خپل موقف لا یو داسې رنګ ورکوي چې هغه سبل شنګي دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده بله دا خبره چې د جمعیت العلماء اسلام او د محمود خان اچکزی چې دا په حکومت کې ناست دي دا زما ورور وایي چې کورونه جوړول پکار دي د څوک مخالفت کوي روډونه جوړول پکار دي د څوک مخالفت کوي هسپتالونه جوړول پکار دي د څوک مخالفت کوي یونیورسټۍ جوړول پکار دي نو څوک د دوی نه تپوس پکار دی چې په 4 کاله کې تاسو په حکومت کې ناست یې او دا فاټا چې دا دھیره دھیره پرته ده نو تاسو په دې حکومت کې سره ناست یې تاسو ناست په کوم جواز په دې حکومت کې پکار خو دا ده چې ما څنګه ذکر وکړو چې دا داسې یو مسله ده ګوره دې خبرې له به راشو چې ولې جمعیت العلماء اسلام وایي چې په فاټا کې اوس اصلاحات وشي او دا مرج دې نشي دا واضحه خبره ده او مسلم لیگ ولې د مصلحت ښکار دی دا پښتانه په ډاګه به خبرې کوو 23 سیټونه به 23 د صوبایي اسمبلی سیټونه راشي 23 سیټونه جی د مردم شمارۍ خبره چې دی کوي چې خاموش دي په سیاسي جماعتونه نو دوی په حکومت کې نه دي ناست دا مردم شماري چا وکړه دا مرکزي حکومت ونه کړه دوی ولې د حکومت نه نوځي چې دومره لوی ظلم وشو او وشو عوامي نېشنل پارټۍ په خپل موقف څرګند کړی دی زه د نورو پارټو وکالت نه کوم خو ما د ټولو پارټو موقف لیدلی دی چې دا ما یې نومونه واخیستو هغوی په خپل موقف چې دی هغه څرګند کړی دی او د خفګان اظهار یې پرې کړی دی او خبره پرې روانه ده خو چې فاټا دا ولې 30 سیټونه یې 30 دا تاسو چې کله اورئ چې CAO والا مقرروي چې کله اورئ چې اصلاحات کېږي چې فاټا ګوره د صوبې چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی دی او د فاټا اصلاحاتو شو اختیار به گورنر سره چې 3 اربه پیکیج راشي چې هغه فنډ چې دی هغه د خپلو خلکو په لاس باندې تقسیم کړي چې هغه حلقې ځان ته جوړې کړي او هغه 30 سیټونه چې په دې 2018 په وخت کې نه کوي بیا به یې کوي چې هغه خپل لاس ته راولي ګنې ګوره زه بله خبره کوم کاشف چې څوک دا خبره کوي چې دا د فاټا د خلکو اختیار دی نو دا ما چې تر کومو پارټو نومونه واخیستو ما راغواړه عثمان کاکړ صاحب راغواړه دا ملګری م د فاټا دی د ټولو جماعتونو نمایندګان د فاټا ته راوغواړه او په دې ځای کې ته کېنو نو دوی ریفرنډم څه ته وایي
جی بالکل عثمان کاکړ صاحب که تاسو ما اورئ یو خو چې کومه خبره تاسو د مردمشمارۍ وکړه او سردار حسین بابک صاحب وایي چې په حکومت کې ناست خلک د دې تپوس وکړي ځکه چې دا مردمشماري حکومت کړې ده. دویمه نن محمود خان اچکزي صاحب یو مطالبه کړې ده چې د فاټا گورنر د منتخب گورنر وي. څه ګڼئ تاسو یو جمهوري مطالبه کېدی شي؟ ولې نه دا جمهوري مطالبه زه تاسو ګوره گزارش کوم موږ خو د دې طرفداران یو چې ټول د ټولو صوبو دغه چې په کار دي ګورنران منتخب وي. موږ د دې حمایتي موږ دا زموږ په سینټ کې موږ دا په پارلیمنټ کې موږ دا وړاندې کړی دی دا موږ رفاه دا د 18 ترمیم کې موږ دا وړاندې کړی دی چې سینیټران هم په کار دا دی چې ایم پی ایز ووټونه نه کوي ور په کار یې ډایرکټ لاړ چې د عوام زه ووټ واخلي. جی هم که سینیټرز دي هم په کار یې ډایرکټ لاړ چې د ولس د ووټ واخلي. نو دا ولې جمهوري نه داسې یو ځای یو صدر یو څوک ټاکي بل ځای ولس ټاکي په دې کې ډېر لوی فرق دی. د زموږ خبرو خو دا ډېره جمهوري داسې یو منتخبه ګورنر په کار چې فاټا کې راشي وا. جی دویمه خبره دا ده چې موږ په قومي اسمبلۍ په سینټ کې پر آزاد بینچز باندې ناست یو. موږ نه په کابینه کې ناست یو نه د کابینې برخه یو نه د ټریجري بینچو برخه یو دغه یو. البته دا وطن دی فاټا خیبر پښتونخوا زموږ وطن دی ساعت دی پښتون دی دا زموږ د ټولو شریک وطن دی. جی شریک وطن دی. نو د پاټا د مردمشمارۍ لومړۍ خبره چې د پښتونخوا ملي پارټي کړې ده او د خیبر پښتونخوا هم پښتونخوا ملي پارټي چې د مردمشمارۍ ریجکټ کړې ده د خیبر پښتونخوا مردمشماري چې دا هم کمه ده او په کار دا دی چې نن ټولې پارټیانې پر دې باندې د غسي نفسي یوارډ پر دې باندې دی د قومي اسمبلۍ حلقې پر دې مردمشماري باندې دی کالنۍ بجټ د مرکز غدی دا پر دې مردمشماري باندې دی نوکریانې په مردمشماري باندې دی په کار دا دی چې مردمشماري باندې سټیټ واخیستې. جی زموږ آبادي جنوبي پښتونخوا آبادي کم ښکاره کړې ده د پاټا هغه ښکاره کړې ده د خیبر پښتونخوا هغه کم ښکاره کړې ده. نو ریاضه د قومي پارټیانو دا ذمواري جوړېږي. دواړه خبر ته به درېږو د پښتانه په کمه کې د پښتانه ګټې پر دې به اتفاق سره کوو پر دې به پر یوه لار سره ځو. جی ډېره مننه کوو سینیټر عثمان کاکړ صاحب تاسو چې موږ ته مو وخت راکړو او خپلې خبرې اترې اوقات مو موږ سره شریک کړه. مفتي اجاز صاحب ستاسو د وړاندې به هم څه پوښتنې ږدم او دغه خبره چې یاره د جمهوریت پیمانه موږ سره څه ده جمهوریت په څه ته وایو عوامي نمایندګي دا به موږ څه ته وایو خو د هغې نه وړاندې یو وړه شاندمه کوو. بېرته راځو موږ سره اوسئ. ویلکم بیک ویورز د بریک باندې راتلو نه وړاندې عثمان کاکړ صاحب ډېر په تفصیل سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موقف وړاندې کوو او د هغوی دا هم دا و چې هغوی د وفاق کې د حکومت حصه نه دي بلکې په آزاد بینچونو باندې ناست دي. د جمعیت علماء اسلام د فاټا سیکرټري جنرال مفتي اجاز سینواري صاحب موږ سره ناست دي. مفتي صاحب که چېرې موږ د عوامي نمایندګۍ خبره کوو نو چې د هغه ځای منتخب رکن پارلیمنت د هغه رای ته موږ اهمیت نه ورکوو د سیاسي جماعتونو منتخب یا د هغې نمایندګانو ته موږ جمهوریت نشو ویلی یا د هغې رای ته موږ اهمیت نه ورکوو نو بیا د یعنی د نمایندګۍ پیمانه به صرف ریفرنډم دی. کاشف بھائی دا خبره لږ تفصیل طلب ده. یو دا ده چې په دې کې هېڅ اختلاف نشته چې د فاټا عوام چې کوم دي دا انتهایي محروم دي د خپل حقوقو نه محروم دي خپل آئینی او قانوني حقوقو نه محروم دي. محروم ولې اوس په دې کې څه خبره نشته چې دې له د حقوق ورکول دي. اوس خبره دا ده چې د فاټا د عوام تقریبا د 100 کالو نه بیا د پاکستان د جوړېدو نه وروستو د یو آئین او د قانون او د یو علیحده سیټ اپ لاندې را روان دي. اوس د دوی د حیثیت بدلول دا ښه یا بد په دې موږ بحث نه کوو خو آیا د دې تپوس به د دوی نه کیږي که نه او آیا دغه موجوده پارلیمنټیرین ته دا اختیار شته چې د دوی د سټیټس چې کوم دی او د دوی د آئیني حیثیت دوی دا بدل کا
یا دا کومې پارټۍ چې دي لکه بابک صاحب چې وویله چې مونږ قرارداد پیش کړ دا د پاکستان د آئین د کوم شق مطابق سرحد اسمبلی ته پښتونخوا اسمبلی ته دا اختیار حاصل دی چې یو علاقه ځان سره لګی یا د کومه یعنی دا قرارداد د پاس کوي چې مثلا دا کارک چې کوم دی دا د خیبر پښتونخوا نه ووځي. دا خو داسې مسایل دي چې په دې باندې به ته عوامو ته رجوع کړې. اوس موږ دا وایو چې حقوق ورکول زه دا خبره لږه پوره کړم کاشف بھائی خیر ده زه دا خبره پوره کړم. د فاټا ولس داوی یا نمائندگان چې د څومره مسایل چې تاسو دغه اف سی آر دغه مسایلو جوړ دی په کار نه ده چې موږ هم دا وایو چې اف سی آر جوړ دی. اف سی آر موږ څه حمایت نه کړی. موږ هر وخت اف سی آر خلاف یو. موږ دغه طریقې کارم خلاف یو بلکې موږ صرف دا نه چې فاټا کې خلاف یو بلکې دلته هم خلاف یو. موږ خو دلته هم وایو چې دلته هم انګریز دا قانون چې کوم د اوجداري او دیواني هغه دي قوانین دي چې دا هم ختم کړو. موږ د دې وکالت نه کوو. موږ د فاټا د عوامو د رایې خبره کوو چې د فاټا د عوامو د رایه ولې دومره دوی سپک ګڼلی کېږي چې په دې باندې یو پارټۍ فیصله کوي که دوی د پارټۍ خبره وکړه. ګوره دا جمهوریت دی په دې کې د نمایندګۍ خبرې. عوامي نیشنل پارټي جماعت اسلامي سیوا د پی ټی آی نه چې څومره پارټۍ ته راجمع کړې هغوی د جمعیت علما قدر وزن نشته. د جمعیت علما اسلام په فاټا کې چې کوم وزن دی د هغوی کوم اوټ دی د هغوی کوم د ټولو پارټونو سیوا دی. بالکل ته ریکارډ وګوره د الیکشن کمیشن ریکارډ وګوره صرف د تیر شوي الیکشن نه مخکې وګوره. یعنی په فاټا کې موږ د ټولو نه غټ جماعت یو. موږ رایه په ټولو باندې به د هغې یو وزن وي د هغې اهمیت سم په عوامو کې یو. چونکې عوامي نیشنل پارټي یا نورې پارټۍ هغومره پکې نشته لکه څومره چې موږ یو. نو دې وجې نه موږ دا وایو چې که ته پاټا عوامو له د هغې سټیټس بدلې د هغې حیثیت بدلوي هغې له یو حق ته خو به هغې نه تپوس کوي. موږ هم دا وایو چې زوړ نظام خراب دی ورکړه نه وایي حقوق ورکړه څه شی به ورکړي ته به تپوس نه کوي که نه ته الګ صوبه ورکړې ولا ته یو آزاد کونسل ورکړې ولا ته په زوړ سیټ اپ کې اصلاحات ولا کوي هغه ظالمانه ته به دا تپوس د هغې نه کوي که صرف یو فیصله به په هغې باندې کوي. ته به پخپله په کمرو کې ناستې په هغې به فیصله کوي. بیا وزیر اعظم ته وایي هغه شی وکړه که نه ټیک شو که نه خو زه وایم که نه خو زه همدغه خو وایم که نه چې دې ته تاسو بیا دا وایئ چې بیا موږ پرېږده که نه موږ خو په اپوزیشن کې یو. تاسو خو موږ پرېښي یې. موږ هم دا وایو چې نن چې د دومره غټه ای پی سی وشوه په هغې کې د اصلي مسایلو نه صرف نظر وشو. په دې ټوله ای پی سی کې دا ونه ویلی شو چې آی ډي پیز دی واپس کړو. دا 10 کاله سره پاره او بیا زه د سردار حسین بابک صاحب نه په ډېر ادب سره چې دا نن دومره ښایسته خبرې کوي د قبایلو دپاره. موږ ته په ټولو کې لویه مسله موږ ته آئیني مشکلات شته. موږ نور حقوق چې کوم دي هغه څه خو په ټولو کې غټ مصیبت موږ ته دا دی چې موږ اپریشن زده دا اپریشن په موږ چا شروع 10 ساله موږ ته یاد ده چې ما د باړې نه 18 مړي راوړه 18 مړي دا بابک صاحب وزیر او دوی ګورنمنټو موږ په مړو لاټي چارج وکړ چې کله د محرم میاشت شي د دې نه مخکې د دوی ګورنمنټ او اوس د پی ټی آی ګورنمنټ دلته په تاڼو کې چې کوم دی نوټس یې ولګي چې قبایلي ولس او ورسره افغانان دا په دې ښاریاګانو باندې بند دي. نن موږ لپاره چې کوم دی یعنی موږ دا هیرو موږ دا وایو چې موږ قبایلو له حقوق ورکړی شي خو هغه حقوق چې کوم د قبایلو لپاره مناسب وي کوم قبایل خپله باندې غواړي نه دا چې ته خپله یو فیصله پرې مسلط کوي. نو موږ دا وایو په دې کې څه اختلاف دی چې قبایلو حقوقو نه ریفرنډم کې قباحت څه دی ولې دا د جمهوري عمل زه بله خبره کوم که نه ریفرنډم خو ما لا نه دی ویلی زه خبره پوره کوم بابک صاحب زه یو وړه خبره کوم د دې جمعیت او د دې محمود خان د پارټۍ زموږ د زموږ ظاهره خبره پښتانه زموږ نه دي زموږ دپاره ډېر د احترام وړ دی. خو د فاټا په دې لویه ایشو باندې ظاهره خبره چې دا سیاسي ګوند ما خبره وکړه چې هغه موقف چې دی هغه ډېر زیات واضحه دی او دوی بیا دا خبره کوي. ګوره مثال به ووایو مردان ضلع ده یا پېښور ضلع ده یا نوخار ضلع ده یا 15 ضلعې په دې خیبر پښتونخوا کې. اوس دا د کومو مسلو نشاندهي چې دی کوي که نه نشاندهي ته سوچ وکړه چې په دې سیټل ضلعو کې پاره ضلع کې ډي پی او ناست دی ډي سی او ناست دی د ایجوکیشن سربراہ ناست دی د هیلث سربراہ ناست دی د ایریګیشن سربراہ ناست دی د پبلک هیلث سربراہ ناست دی یعنی د هر ډپارټ د سی این ډبلیو سربراہ ناست دی. یو سیټل نظام دی چې دا کومې مسلې او مشکلات دی بیانوي او دا د هغې حل دی. اوس چونکې دا فاټا برخه چې دا به نوې د صوبې برخه کېږي لہذا د این ایف سی چې کوم ایوارډ دی په هغې کې مطالبه ټول سیاسي ګوندونه کوي. نن د عوامي نیشنل پارټۍ په دې اعلامیه درخط کوي چې د راروانو 10 کالو دپاره
یو خصوصي پیکیج ورکوي پیکیج دا چې کوم مشکلات دی وایي چې دا ریهیبلیټیشن دی که دا ریکنسټرکشن دی که دا څومره پروسس دی چې هغه برابر شي عدالتونه هلته لاړ شي آیین هلته لاګو شي ادارې هلته جوړې شي عزت نفس بحال شي نن په فاټا کې موږ اریان په دې خبرو چې دوی دا مخالفت جواز ته لري چې پی ای لګي پی ای نن چې ډي سي لګي نو آیا ته دا ویل شي زه خو په اپوزیشن کې ما خو زه دا نشم ویلی چې وزیر اعلی یوان علي یوانن علي نن که ډي ما پرېږده که ډي پی او لګي نن چې پی ای لګي که ای پی ای لګي که تحصیلدار لګي که په بارډر باندې څوک لګي نو 15 کروڑو 20 کروڑو 30 کروڑ روپۍ ورکوي دا ولې ورکوي نو سوال دا دی دا ډېره واضحه خبره ده چې د دې نظام یو خبره چیرې دا څومره مسایل چې تاسو وویل دا د یو نظام سره د یو سیستم سره تړلي دي او چې کله هلته سیستم راشي یو آئینی ذمہداري خلکو ته ورکړی شي دغه مسایل به په مزه په خپله حل کېږي او په هغې کې تاسو رکاوټ زه دا وایم چې د ټولو نه اول د موږ سیاسي جماعتونه په شمول د بابک صاحب د جماعت دا په خپله انتهایي زیات د کنفیوژن شکار دي څنګه د کومه سرتاج عزیز کمیټي چې جوړه شوه هغوی یو رپورټ مرتب کړ په هغې کې د اصلاحاتو یو پیکج متعارف کړ اوس دا خلک لګیا دي یو خبره کوي او موږ وایو چې داسې نه زه د ده نه دا تپوس کوم او د ټولو سیاسي جماعتونو نه کوم چې تاسو چې دا کوم اصلاحات غواړئ دا هغه دي چې د سرتاج عزیز متعارف کړي دي او که تاسو نوره خبره تپوس کوي مانه زه خبره پوره کړم بیا به جواب راکړي زه در کوم که ته وایې چې زه د سرتاج عزیز اصلاحات منم نو په هغې کې خو اول د انضمام سره شته نه چې دا ته یې فضایل بیان صحیح ده په هغې کې چې کوم دی 10 کاله مدت دی په هغې کې رواج ایکټ دی په هغې کې چې کوم دی سپریم کورټ ته هغه ما ته پته چې ته مختصر سوال وکړې چې زه جواب درکړم زه سوال دا کوم چې ته هغه غواړې او که ته مختلف شی غواړې که ته هغه غواړې نو هغه خو انضمام ما ته ولې فضایل بیان او که ته بل غواړې که ته نور اصلاحات غواړې نو هغه نور اصلاحات چې کله دغه بل په اسمبلی کې راغی نو سوا د جمعیت علما اسلام نه بلې پارټۍ ولې راځي ته ما نه تپوس کوې که نه چې پرېږدې جواب درکړم که نه ته خو شارټ تپوس کوې که نه ګوره زه خپله خبره هم کوم صرف تپوس نه دی زه دا وایم دا د کنفیوژن شکار دي دوی ته پته نه لګي ته ما پرېږده زه به خپل جواب وکړم اخري 2 منټه زما په خیال چې سردار بابک صاحب وړاندې ستاسو دغه سوالونه एकदम خبره دا چې د کاشف دی ما ته وایي چې زه کنفیوز یم موږ د سرتاج عزیز اصلاحات په تندر لاو شي ښه چې په تندر لاو شي بیا تاسو ولې مسترد ما واوره که نه ما مسترد کړي ما واوره زموږ واضحه دو ټوک خبره دا ده په دې کې اړو کنفیوژن نشته چې د دې صوبې چیف ایگزیکټیو چې دی هغه وزیر اعلی دی فاټا هغه د قبایلو خلکو د ایما په رڼا کې چې ټول سیاسي ګوندونه ولاړ دي چې دا د دې صوبې برخه شي لهذا ټول اختیار چې دی دې ته اوس کنفیوژن وایم چې کله سرتاج عزیز رپورټ پیش کړ دوی ولې هغه منظور کوم هغه رپورټ سره تاسو په اسمبلی کې مسترد کړی ما کړی من کړی غلط نه دی من کړی ته ما دا ریکارډ یې چې تا منلای من په کامی سملای کې من په کامی سملای کې پاغي ایک باندې توار پر لګیا تل لګوا هغه سفارشات د سرتاج عزیز کمیټه سفارشات تاسو باندې کوي بیا سړیا منی بالکل دوی منی توار کړلګو من هغه چې کوم اصلاحات راوړي دي عوامي نېشنل پارټای په کامی سملای کې امندمنټس جمع کړي نو استا منی که نه منی دا څه هغه اصلاحات منی سرتاج عزیز راوړي هغه اصلاحات اختیار د گورنر دغه زمنم پر سرتاج عزیز دا پیکج منی کنه او د الله باندې سرتاج عزیز کې انضمام نشته ته ماته ولې وایي ستا غنه منی او که نه منی بیا تا ولې نه مسترد کړی ما مسترد کړی عجیبه ضرور سړی زه خو ته سمپل خبره کوم زه ته دو ټوک خبره کوم ته لږ وار وکړه یار زه ته دو ټوک خبره کوم چې فاټا د صوبې برخه پکار ده تورغر زمونږ په وخت کې بابک صاحب که سفارشاتو کې د انضمام ذکر نشته بیا د مطالبه د کوم ځای نه کېږي نو چې په سفارشاتو کې د انضمام برخه نشته زه به خپله مطالبه پرېږدم حکومت دی خفه کوي نه او د حکومت سلا ده چې دا شی به داسې هینګ ساتو کنفیوز به ساتو او نظر یې په هغه پیکیج دی په هغه د صوبایي اسمبلی په نشستونو سوال خو دا پیدا کېږي موږ د سیاسي جماعتونو نه دا زه به اخري یو خبره وکړم نن هم موږ دوی نه دا ګیله وشوه موږ باوجود د دې نه چې دې سره متضاد موقف لرو موږ راغلو محمود خان چکزی هم راغی البته شرپاو رانغی سراج الحق صاحب راغی نمایندګي راغله بهرحال فرق وي دا به منې موږ راغلو د سنجیدګۍ مظاهره مو وکړه دوی له دا پکار و چې دوی اعلامیه پیش کړې وه
کدا په کار وجدي یو کمیشن جوړ کړی وای چې راځي چې فهم تفهیم نه، نه، وکړو نه. خبره وکړو تاسو څه وایي موږ څه په وایي national موږ د politics قبایلو کې- په مسله کې سنجیده یو جی موږ ډیره حل مننه کول کوم غواړو، مفتی خو دوی اجاز نه حل الواری کول صاحب غواړي. ستاسو سردار حسین بابک صاحب ستاسو هم او د سېنیټر عثمان کاکړ صاحب هم مننه کوو او ګرانو کتونکو د فاټا د اولس دا مسلې تر هغه وخته نه حل کیږي چې تر کومې پورې ټول اولس او زموږ سیاسي جماعتونه هغه په یو نقطه راجمع شوي نه یو زما په خیال باندې که چیرې دا وخت زموږ سیاسي جماعتونه او زموږ مشران په دغه یو خبره اتفاق وکړي چې اف سی آر دې ختم کړی شي او نورې مسلې دې بیا بتدریج وړاندې بوتلی شي خو زه به یو ځل بیا دا ویم او زه همیشه هم دغه حوالې سره دا خبره کوم چې فاټا د خپل تاریخ یو نازک موړ ته را رسېدلې ده او پکار ده چې اوس د هغې یوه فیصله وشي او حتمي فیصله وشي وخت په وخت بیا هم موږ دغه خپلو ماهرینو ته او مشرانو ته موقع ورکوو چې په دغې لړ کې خبرې اترې وکړي خو دا وخت د پروګرام وخت اوس ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان